زموږ سنټر اف ایکسلنس او د ګورنمنټ اف بلوچستان په دا لکه چې مجلس وکړو په دې شي بالکل واقف دی او نو موږ غواړو دغه چې د زنانو چې کوم پروجیکشن دی یا امپاورمنټ دی هغه زیات وسي او زموږ ټارګټ هم دغه و چې سردار بادر خان ومن یونیورسيټي ته راسو او دا د بلوچستان د ټولو غټه او واحده د زنانو یونیورسيټي ده لکه څنګه چې تاسو د مجلسونو واورید ایکسپرټس موږ راغوښتي وو هغه د لپاره دا و چې د زنانو لپاره امپاورمنټ څنګه زیاتېدای شي او د امپاورمنټ چې بنیادي چې کوم شی ورته پکار دی هغه ایجوکیشن دی چې تر هغه ایجوکیشن نه زنانه چې کوم دغه امپاورمنټ خواته نه سیتلی نو نن سبا چې کوم موجوده دور روان دی دغه ریکوایرمنټس اوس نوي دي هغه ته پکار دی ساينس ټیکنالوژي ریسرچ ډیولپمنٹ آی ټي خواته نو دا هغه خیریاز دي چې په دې کې پکار دی د جدیدیت خواته ولاړ شي د انوویشن خواته ولاړ شي د زنانو ایجوکیشن صرف دا نه دی چې مطلب دا بس میټریک یې وکړي اف ایس سی بي یې وکړه او دا ماسټره جوړه شي نو اوس به دا نوي ډیولپمنټ خواته ځي زموږ په سوسایټي کې موږ اکثر زنانې داسې لیدلې دي چې پنځه شپږ کوچنیانې د بده مرغه خاوند یې مړ سي او دا کوچنیان خدای مکه فقر ته مجبور سي نو په دغسې حالات کې پکار دا دی چې د نجونې چې کوم دي هغه ایجوکیټډ سي امپاور سي او بلوچستان کې الحمدلله ریسورسز هر څه زیات دي او صرف دا کلک دی چې اویرنس نشته او د دې مقصد دا و چې د ایجوکیشن ورکو اویرنس ورکو بیلونګینګ چې ورته وایي چې موږ د یوې سوسایټي سره یو او د دې ساتھ ساتھ کانفیډنس اعتماد ورکول ډېر زیات ضروري و نو دا زموږ اوبجیکټیوز او دغه انشاءالله را روان ورځې کې به هم زموږ دا ډول ایونټس کېږي او موږ غواړو دا ډول چې بلوچستان او پاکستان په مخ ولاړ شي اوس ګوره که موږ داسې موازنه وکړو ما خدای مثال هم ورکوي موږ په داسې سیمه کې په دا ریجن کې اوسو چې موږ مخ ته چاینا هم غټ مثال دی او افغانستان هم غټ مثال دی چاینا که ته نن وګورې امریکا ورسره ژاړي ولې ورسره ژاړي چاینا چې کوم دی زنان امپاور کړي دي پوه شوې هغه معیشت یې دومره مخ ته ولاړی چې 130 ممالک سره د هغه تجارت دی د چاینا چې کوم مینوفیکچرینګ دی هغه 45% ته ورسېدی نو دا چې مینوفیکچرینګ دی دا شیان جوړېدي دي دا خو صرف نارینه نه جوړي دا زنان هم جوړي نو چاینا چې دومره یو اکانومیک جینټ چې کوم ورته وایي چې جوړ شو هغه شو د زنان په طاقت جوړ شو او بلې خوا د که موږ وګورو معذرت سره د بلوچستان په افغانستان کې سال دی یا زموږ په داسې سیمه کې لکه تا چې مثال ورکوي دغه ځای کې سال دی چې تر هغو زنانو ته نه یې راوستلی سټریم لاین کړي مین سټریم پولیټکس ته دې نه یې راوستلی یا ایجوکیشن دې نه یې ورکړي یا د امپاور کړي نه یا د ټرایبلیست چې کوم سټرکچر دی سو کار د دې دې نه یې راوستلی زما نه دی خیال چې زموږ معاشره به مخ ته ولاړ شي جو لوگوں کے ذہن سازی جو ہے نا وہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ایٹ لیسٹ وہ غلط کو غلط समझें ज़रूर अगर उसके अगेंस्ट कुछ नहीं करना चाहते हैं किसी भी वजह से तो दैट इज़ अनदर डिबेट एटलीस्ट गलत को गलत समझें ज़रूर और फिर उसको प्रोपेगेट भी करें तो इस सिलसिले में जो सबसे बुनियादी एक इकाई है हमारे माशरे की जिसके ऊपर ये सारा माशरा हमारा और मुल्क सूबा खड़ा है वो हमारी ख़वातीन हैं हमारी बहनें बेटियाँ हमारे जो माएँ हैं वो हैं और इनका रोल किसी कदर भी किसी मर्द हजरात से कम नहीं है बल्कि एट टाइम्स क्या हर वक्त ही बहुत ज़्यादा है तो लिहाजा उस सिलसिले में वी डिसाइडेड के SBK यूनिवर्सिटी से इस चीज़ को स्टार्ट किया जाए और स्लोली एंड ग्रेजुअली इंशाल्लाह तमाम तालीमी इदारों में तमाम सिविल सोसाइटीज़ जिधर जिधर मुमकिन हो सकेगा हुकूमत बलूचिस्तान के ताउन से और उनके इश्तराक से इस तरह के इवेंट्स मुनक्किद होते रहेंगे ताकि जो एक्सट्रीमिस्ट माइंड सेट है उसको हम शिकस्त दे सकें और अपने मुल्क का अपने सूबे का और सबसे बढ़कर अपने मज़हब का नाम जो है वो रोशन कर सकें कि हम एक امن کا مذہب ہے ښځې لپاره تعلیم ډېر زیات ضروري دی ولې چې ښځې مور هم جوړېدی شي خور هم جوړي موږ ښځې ته تعلیم ورکړو فلحال موږ ګردو مطلب نسل ته موږ تعلیم ورکړو یو مور چې د هغه د اولاد تربیت کوي او تعلیم ته مور چې زما په خیال سلامته مور د خپل اولاد ډېر ښه تربیت کوي او هغه ته ښه شان ورښیي ښه سجیشن ورکوي او هر شي دپاره او تعلیم ته مور خپل اولاد دپاره مطلب هغه تعلیم نور هم سیکریفایس کوی چې هغه تعلیم نور هم ورکړي چې هغه د تعلیم په دغه خبرې چې تعلیم ډېر ښه شی دی او د ښځو لپاره ډېر ښه شی دی بیکاز پرسنلی I was thinking if you educate a means it means you educate individual زه دا پرسنلی زیاتې د خیال کوم چې موږ یو سړي ته تعلیم ورکړو دا مینس دی چې موږ یو سړي ته تعلیم ورکړو یو ذهن ته تعلیم ورکړو لیکن موږ ته یوې ښځې ته تعلیم ورکړو هغه مطلب دا دی چې موږ پوره محلې ته تعلیم ورکوو هغه ښځه دا پوره محلې ته تعلیم ورکولې چې یوه سمه ښځه په محلې کې لږ مثبت خیالونه راوستی سي هغه لږ ښه مثبت شان راوستی سي او زه د ښځې دپاره یو دغه ډېر ښه شی دی چې هغه په خپل پښو باندې ودرېږي مخ ته ژوند وکړي او په خپل زندګي کې یو شی کولی شي لور او ولر پیدا شي هغه په خپل مور پلار باندې دغه کې هغه د هغې خرچې شان پورته کوي او چې بیا دغسې مور پلار دی واده کړي د هغه باید خپل سړي باندې خرچې شان کوي مطلب په هغې باندې ډیپینډ کېږي د هغه باید بیا هغه پر یو خپل زوی باندې کېږي ځکه زه غواړم چې د ښځې دپاره زه خپل تعلیم ښه پوره کړم زه په خپلو پښو باندې ښه ودرېږم او زه ځان دپاره هر شی خپله وکړم